السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په هوایي ډزو کې دغه ماشومه لګېدلې ده او بې دردۍ سره مړه شوې ده. دا څنګه لګېدلې ده؟ عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې نن سبا اختر دی او خاص د اختر شپه کېدونکی دی د هوایي د ډزو نه پرهیز وکړئ. راځئ مینوال د دغه جینۍ دغه ویډیو تاسو کتلی شئ چې د دې مور او پلار په څومره په خفګان کې دي او څومره ټینشن کې دي. راځئ موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالیک نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، هوایي ډزې کول خورا پکار نه دي. که چیرې کوئ نو کوشش کوئ تمانچه لاندې نیسئ یا وسله لاندې نیسئ، خو پکار نه دي دغه پیسې راولئ یو غریب سړي ته ورکړئ یا د جومات امام ته ورکړئ. نه ثواب خو به مو شي، خو هوایي ډزو کې چاته اخر څه میلاویږي د بل کور ورانول دي. ځکه عزتمنو دا ویډیو د دې دپاره کوم چې دغه په هوایي ډزو باندې ډېر کسان لګېدلي دي. تاسو دغه ویډیو باندې تاسو دغه تصویر کې کتلی هم شئ چې وګوره دغه ماشوم په سر باندې هوایي ډزو باندې لګېدلی ده. دا یو واده و، په هغې کې ډزې وشولې او دغه ډزو په دوران عزتمنو په دغې ماشومې باندې دغه مردکۍ په سر باندې ودرېدلو او دغه ماشومه ترېنه مړه شوله. خو مینهوالو دغې ماشومې سره د دې مور او پلار هم لیوني شولو، ځکه چې دا د مور او پلار دغه یوه ماشومه دغه یوه لور وه او هغه ترېنه خدای پاک واخیستله. دغه شانتې زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې د هوایي ډزو نه مکمل پرهیز وکړئ. هوایي ډزې مه کوئ، د دې څه فایده نشته دی، ځکه عزتمنو چې نقصانات یې ډېر دي او چې نقصانات یې ډېر دي نو داسې کارونه موږ او تاسو ولې کوو. زموږ د عزتمن تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالیک نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.